پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک دی چې د انسان په جسم کې د غوښې یوه ټوټه ده، که چېرته دا ټوټه سمه وه نو دا ټول جسم به ټیک وي، او که چېرته دا ټوټه ورانه وه نو دا ټول جسم به هغې سره وران وي. او دا ټوټه دا زړه دی. زړه ته انساني جسم کې د بادشاه حیثیت حاصل دی، دا ټول جسم د هغې تابع دی. نو چې کله د انسان زړه ټیک وي او د ده د زړه اصلاح شوي وي، د ده د باطن اصلاح شوي وي، د ده زړه په نیغه لار باندې وي، نو د ده د جسم ټول اعضا دا به ټیک ټاک کار کوي. او که چېرته دا زړه خراب شو، دا نفسانی خواهشاتو طرف ته مایل شو، دا ګناهونو په لار باندې روان شو، دا د لهو لعب په لار باندې روان شو، نو بیا به د ده دا ټول جسم په دغه ناجایزو کارونو کې اخته وي او په ګناهونو کې به مبتلا وي. نو چې کله هم یو انسان وغواړي چې زما ټول اعمال ټیک شي، زما کارونه ټیک شي، زه په نیغه لار باندې روان شم، نو دی به ټولو نه لومبی د خپل زړه اصلاح کوي، د باطن اصلاح به کوي. چې کله د باطن اصلاح وکړله، بیړه به بیا پار شي او بیا به نور کارونه هم ټیک شي. او دا زړه بیا بعضې وخت کې دا زړه مړ شي، د زړه هغه چې کوم کیفیت دی ګناهونو طرف ته مایله شي، نیکو طرف نه دا واوړي، نو دغه کارونو نه ځان وساتو. په کوم کار باندې چې زما زړه خرابېږي، په کوم کار باندې چې زما زړه مړ کېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي، د الله ذکر نه ما سوا ډېر وخت دی په خبرو کې کثرت کلام کوي، په خبرو ډېروالو کې خپل وخت تېروي، د زړه به سخت شي، سخت دا به د نیکو طرفونو نه واوړي. دغه رنګې کوم سړی چې ډېره خندا کوي، هر وخت کې ټوکې ټکاري، هر وخت کې دا خنداګانې او هر وخت کې تفریح او ګپ شپ، د دې سړي زړه به هم سختېږي، دا به سخت شي. کوم سړی چې د خواهشاتو په لار باندې روان وي، هر وخت کې د ده مقصد د ژوند دا وګرځېږي چې زه خپل خواهشات پوره کړم، د دې سړي زړه به هم مړ وي، د دې سړي زړه به هم سخت وي، دا به بیا نیکیانو طرف ته نه مایله کېږي، بلکې دی به لګیا وي. او دا د خواهشاتو داسې سلسله ده چې دا نه ختمېدونکې ده، دې له رس سټاپ نشته دی، دې له انتها نشته دی. خواهشات دا په دنیا کې الله رب العزت د باچاګانو هم نه پوره کوي. یو باچا ته ووایي چې تا سره مال دولت شته، ستا عیش و عشرت برابر دی، تا سره ټول اسباب پوره دي، اوس زه تا نه تپوس کوم چې ستا څه خواهش دی؟ هغه به ما سره ایله د دې یو ملک بادشاهت دی، زما خواهش دا دی چې دا بادشاهي په 2 ملکونو باندې محیطه شي، زما خواهش دا دی چې زه په ټول بر اعظم باندې بادشاهي وکړم، زما خواهش دا دی چې زه په ټوله دنیا باندې بادشاهي وکړم. نو که یو سړی حاکم دی، بادشاه دی، هغه د الله رب العزت مال او دولت ورکړی، چاله عہده او منصب ورکړی دی، چاله عزت او شهرت ورکړی دی، دا سړی به مزید خواهش لري چې زما دا مال مزید زیات شي، زما دا عہده مزید غټه شي، زما دا شهرت نور هم زیات شي. دې خواهشاتو لره انتها نشته، د دې اختتام نشته. ګوره ضرورت الله رب العزت د غریب فقیر هم پوره کوي. یو غریب مسکین سړی دی، ملنګ دی، هغه چې کوم دی هیڅ قسمه اسباب ورته نه دي مهیا، هیڅ قسمه درکې نه لګي، خو ضرورت د هغه څه شی دی؟ دومره خوراک له الله ورکوي چې دی د ولږې نه مړي، دومره کپړه الله ورکړي چې د په خپل ځان پټ کړی دی، دومره د سر سوری الله ورکړی دی چې د هغې لاندې د شپه تېروي. دا ضرورت دی زما عزتمندو، دا ضرورت دا الله پوره کوي، د هر انسان پوره کوي، مسلمان نه، نفس انسان، بلکې انسان نه، د هر حیوان چې سا اغستونکی دی الله رب العزت د ده ضرورتونه پوره کوي، او الله رب العزت یې په ښه انداز سره پوره کوي. خو چې کله بیا دا انسان خواهشاتو پسې ولګېدو، ده ویل چې زما خواهشات هم پوره شي، زما ضرورت چې کوم دی دا پیدل تګ ماله الله توفیق راکړی، زه دې ځای نه 1 کیلومیټر پیدل تګ کولی شم، دا په خپو باندې روغ رمټ او سلامت وجود، دا ضرورت دی، الله ماله سلامت وجود راکړی دی. بیا زما خواهش پیدا شو چې یاره که چېرته ما سره سیکل وی او زه په سیکل باندې تللی، نو اوس 9-10 منټه کې رسم، بیا به 15 منټه کې رسېدلی،
الله پاک زما دا خواهش پوره کو هغې نه بعد به زه د موټر سایکل خواهش کوم چې خدای ما سره چېرته موټر سایکل وي زورونه به مې نه کولې ښه مزېدار وخت پې تاو کړه او 3 منټه کې ځان ورسوه چې بیا کله ما ته موټر سایکل میلاو شو بیا به زه د ګاډي خواهش کوم خدای یو داسې ګاډی را سره وي چې د باران نه پکې بچ وي د نور نه پکې بچ وي د باران او د طوفان نه پکې بچ وي او ښایسته محفوظ پکې تللی او په کم وخت کې ډېر مزل مې کولی په 2 منټه کې به زه رسېدلی ما له الله ګاډی راکو د ګاډي نه بعد به زه بیا خواهش کوم خدایه دا خو کمزوری ګاډی دی دا خو 18 لکو روپو ګاډی دی چې سم یو ښه غوندې ویټ راته ولاړ وي او ښه شان او دبدبه او روپ مې جوړ وي او په خلکو مې خپل شان ښکاره کولی او خلکو ته پته لګېدلې زه چې یو ځای ته تلمه خلکو محسوس کولی خلکو نوټس کې راتللی چې دا وګوره څوک راغلی هغه ویټ ګاډی هم خدای راکو بیا به خدای یو هلیکاپټر راکړي چې دا مزل زه په سکندونو کې کومه چاته هلیکاپټر میلاو دی هغه به د جاز مطالبه کوي چاته جاز میلاو دی هغه بیا دې نه نورې غټې مطالبې کوي نو د انسان خواهشات دا هیڅکله هم نه پوره کېږي یو سړی دی دا نه وي چې ما له الله مال ډېر راکړو دې سره به زما خواهشات پوره شي داسې عبث خبره ده ګوره یو غریب فقیر سړی دی هغه هم روټۍ خوري یو مالداره سړی دی هغه هم روټۍ خوري خو دا فقیر چې کله ډوډۍ خوري دا په 100 روپۍ ځان له د تنور نه ډوډۍ راواخلي او د 10 روپو 40 روپو کچالان او چولې راواخلي په دې سره په 50 روپو کې د ډوډۍ وشوله او مالدار سړی دی هغه همدغه روټۍ خوري هغه لاړ شي هوټل ته یو نامي ګرامي 5 سټار او 7 سټار هوټل ته لاړ شي او هلته کې چې کوم دی ټولو نه اعلی رسټورنټ کې خپل روټۍ وخوري په یو روټۍ باندې د 10,000 او 20,000 او 50,000 روپۍ لاړ شي نو رزق دته هم میلاو شو چې دا چولو سره وخوړله رزق هغه ته هم میلاو شو چې په 7 سټار کې وخوړله ضرورت نفس ضرورت هغه بدن ته او جسم ته غذا ورکول دي ضرورت د دواړو پوره شو خو مرتبه د خواهش د دواړو بلنده ده نو اوس یو سړی که غریب دی هغه به رزق په دغه کې لیکلی خو چې بیا کله دی وایي چې خدایه ماله دومره مال دولت راکړي چې زما دا خواهش پوره شي زه چې کوم دی نو د دې چولو نه چېرته یو مناسب غوندې هوټل ته ووړم نو بیا دته که چېرته مال او دولت میلاو شو نو د خواهش هغه مرتبه بلنده شوله مخکې به چې د دې ضرورت په 100 روپۍ او 50 روپۍ پوره کېدو اوس به د ټیم په 10,000 نه پوره کېږي نو که یو سړی دا ووایي چې په د دنیا باندې مړښت شته دی او ما ته چې څومره ډېرې پیسې راړي زما به په هغې باندې ګېډه مړه شي دا عبث خبره ده چې څومره د سټیټس سیوا کېږي د مال سیوا کېږي د سرمایه سیوا کېږي دومره د خواهش هغه درجه هم سیوا کېږي لکه ما تاسو ته ویل یو غریب سړی دی هغه چې مزل کوي یا به په خپو کوي یا به په سیکل کوي او سیکل یې په 9,000 روپۍ اخیستې بیا چې کله دله الله مال او دولت ورکو نو د ځان ته د کروڑ روپو ګاډی ودرولو نو وایي دا پیسې دې نه سیوا شو نه دي سیوا د په ضرورت کې ولګېدلي یو سړی دی هغه 2-3 لک روپۍ مرله کور یې اخیستی دی 2-3 مرلې کور کې اوسېږي په 10 لک روپۍ د مکمل رهایش دی یو سړی دی هغه له الله مال ورکو دی په 10 کروڑ روپو بنګله کې اوسېږي وایي د دې 10 کروڑ والا نه پیسې سیوا شو نه دنه نه دی سیوا یو سړی دی هغه په پلاستیکي چپلې اچولي د ریړۍ نه به خوراک کولو عام دی دکاندار ته به ودرېدو دنه به سودا وکړله خو چې بیا کله دله الله مال دولت ورکو دا اوس برانډډ چپلې اچوي د یو چپلو قیمت 40 او 50,000 روپۍ دی دی چې سودا کوي عام ځای نه کوي دی د سوپر سټور نه سودا کوي پوه شوې دی چې نور څومره ضروریات دي دا د اعلی معیار نه پوره کوي نو چې چا سره ډېرې دي هغه نه هم زیاتې نه دي یو غریب وایي چې یاره فلانې چې کوم دی کروڑپتی دی نو دنه به پیسې زیاتي ورشه د کروڑپتی سره کېنه دی به تا ته په دې خپل آمدن کې جړه فریاد کوي دی به زما ضرورتونه نه پوره کېږي ولې د خپل خواهش هغه مرتبه او لیول سیوا کړی دی چې کله دی هغه مقام ته ورسېدو اوس په کروڑونو کې هم د ضرورت نه پوره کېږي نو غرض مې خبرو دا دی چې ګوره که ته په کم حال کې ستا کم مالی حیثیت دی ستا کم سټیټس دی په دې کې ځان خوشحاله کا په دې باندې مطمئن شه چې کله په دې باندې مطمئن شوې نو بیا به ستا هېڅ قسمه خفګان نه صحیح ده خپل کوشش کوه حتی الوسع حلال او جایز روزګار وسایل ګوره حلال تجارت کوه کاروبار کوه د بل حق مه خوره ښه خبره ده خو دې پسې ناجایز لارې اختیارول د کثرت پسې تلل چې زه به حرامه وکړم
مال به الله ډیره راکړي، زه به حرام وکم زما مال به ډیر شي، په دې کې به کثرت شي. نو دې کثرت نه هغه قلت ښه دی چې تعالی الله رب العزت په حلاله روزۍ کې درکړي. چې کله ته حرامې پسې لاړې او کثرت پسې لاړې بیا هم تا نه مال نه سیوا کېږي. اوس هم ته د مال محتاج یې، لګیا یې کوشش کې په دې غربت کې. او چې کله مالداره شوې بیا هم ته غریب یې. چې کله مالداره شوې بیا هم ستا ضرورت نه پوره کېږي، ستا خواهش نه پوره کېږي. په هغه ډېرو پیسو کې هم ته چې کوم دی مطمئن نه یې، آسوده حال نه یې، نو په هغه ټایم کې هم ته غریب یې. نو د هغه غربت نه دا غربت ښه دی. کم از کم کا کمزورې حالت دی خو حلاله خو خورې که نه، حلاله اغوندي، کور ته حلاله راوړي او ښایسته ښکلی حلال ژوند تېرې. نو دا خواهش دا د انسان هیڅ کلم نه پوره کېږي. که یو سړی د دې لپاره خپل مال ډېروي، یو سړی د دې لپاره ناجایز او حرامې وسیلې اختیاروي چې زما به خواهشات پوره شي، نو تاسو کېدی چې کوم سړی ستا بالکل آیډیل دی، ته وایي چېرې ما سره دومره مال په کار دی لکه فلانکي خان سره چې دی، خیر دی هغه سره کښېنه یو 15 منټو له تپوس ترې نه وکړه، بهی ستا دومره آمدن دی. دا راته ووایي چې ته په دې خپل ستا کروڑ روپۍ آمدن دی، وایي ته په دې کروڑ روپو آمدن کې خوشحاله یې که خفه. زه تاسو ته حلف کوم، قسم درته په دې خوړی شم چې هغه په هغه کروڑ روپو کې خوشحاله نه دی. ولې هغه خپل ضرورتونه سیوا کړي دي. ته به پیدل ګرځې دی، هغه د کروڑ روپو ګاډي کې ګرځي، ګاډی چې کوم دی نو تیل خوري. ته به معمولي دکان کې تا سودا کوله، هغه هاي سوپر سټور ته ځي، هلته کې ته د 10 روپو کم چیز چې ته الي هغه ته هغه په 1000 روپۍ میلاویږي. تا به عام جامه اغوستله 800 2000 روپۍ 1000 روپۍ 1500 روپۍ سوټ به دې اغوستو، هغه چې کوم سوټ اخلي هغه د 50000 روپو سوټ دی. نو دا هغه نه هم نه د سیوا، تا نه هم نه د سیوا. مقصد د خبرې دا ده چې په کوم حال کې په دې حال باندې مطمئن شه، په دې کې د الله رب العزت په رضا باندې راضي شه، ستا ژوند به ګلې ګلزار شي. دا به ژوند نه چې کومه دا بې اطمیناني ده، کومه بې سکوني ده او دا کم اضطراب چې کوم دی دا به الله رب العزت ختم کړي. نو په دې کې کامیابي نشته دی، په دې کې چې کوم دی د انسان آسودګي نشته دی چې دی وایي ما سره به مال ډېر راشي، چې زه کله ډېر مالداره شم نو زما به خواهشات او ضرورت پوره شي. ضرورت به دې الله پوره کوي، د خواهش ذمه الله نه ده اخیستې. که ته اربپتي نه کربپتي هم شي بیا به هم ستا خواهش نه پوره کېږي، بیا به هم ستا خواهش د هر قدم په قدم سیوا کېږي. څنګه چې انسان په پوړو خېږي، یو قدم واخلي ورته بل قدم دی، بیا بل قدم. دا داسې سیړۍ دي چې د دې انتها نشته دی، چې څومره ځې هغه عمره به ستا د خواهشاتو هغه درجه مزید سیوا کېږي. نو لہذا زه د خواهشاتو نه هغه ناجایز او حرام خواهشات چې هغه زما په زړه کې سخوالی راولي، زما زړه مړ کوي، د هغې نه زه ځان وساتم. دغه رنګې زه د ګناه نه ځان وساتم. چې کله زه ګناه کوم زما زړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله انسان یو ګناه وکړي د ده په زړه باندې یو داغ ولګېږي، او چې بیا دی ګناه کوي دا داغونه سیوا کېږي، هرې ګناه سره یو داغ لګي. نو که چېرته د توبه وویستله الله رب العزت به دا داغونه صفا کړي، دا داغونه به میټاو کړي. او که نه چېرته توبې ونه ویستله دا داغونه به سیوا کېږي، دا زړه به زنګ ووهي، زنګ دا به تک تور شي. نو چې کله یو برتن او یو لوښی دا زنګ ووهي او دا خیرې ونیسي، وایي تاسو په هغې کې پی اچوئ، تاسو په هغې کې اوبه څکئ، څوک زنګالود لوښي کې اوبه څکي، څوک زنګالود لوښي کې پی څکي، نه، هر سړی وایي صفا سوتره. نو چې کله زما زړه زنګ نیولی دی، هغې خیرې نیولی دی، نو په دې کې د الله رب العزت پاکیزه مینه نشي راتلی، په دې کې الله رب العزت ښایسته او ښکلې مینه نشي راتلی. دا به هغه وخت کې راځي چې کله دا زړه ته صفا کړي، او چې کله ستا په زړه کې د الله رب العزت مینه نه وه، ستا زړه به ویران وي، په دې کې به دهشت وي، معمولی خبره باندې به ته یریږي، او تا نه به د دنیا لوی بزدل جوړي. او چې کله د الله رب العزت مینه ستا په زړه کې وه، ته اگر چې په صحرا کې پروتي، ته په دشتو بیابان کې پروتي، خو ستا زړه به آباد وي، زړه به دې مطمئن وي، زړه به دې پرسکونه وي، او هر وخت به ته د الله رب العزت اطاعت طرف ته ځان ورولي. ته به غواړې چې زه مزید الله سره اطاعت وکړم، ته به غواړې چې زه مزید چې کوم دی نیکۍ وکړم. او که کله ستا زړه زنګالود دی، هغه د ګناهونو نه ډک دی، نو په دې کې د الله مینه نشي راتلی. او چې کله د الله مینه ستا د زړه نه ووتله، بیا به الله تعالی د نیکۍ توفیق نه درکوي، بیا به ته تلاوت نشي کولی، ته به فرض منځ نشي کولی، ته به فرض عبادات نشي کولی.
ولې چې دا توفیق د عبادت دا د الله دی. دا ته چې جماعت کې ناست دی دا ستا کمال نه دی، دا د الله هغه توفیق دی تاله درکو دلته جماعت ته رالي. یعنې څومره خلک دي ستاسو نه ښه ځوانان، ستاسو نه ښه مالداره، ستاسو نه ښه عهدو والا، هغې له چې الله توفیق نه دی ورکړی په کلونو کلونو د جماعت مخ نه ویني. نو که تا دلته نن ناست دی په دې کې ستاسو ذاتي فضل او کمال نشته، چې کله تا ته الله رب العزت ستا زړه ته خپله مینه در واچوله بیا به ته خپله عبادت پسې ځي، ته به د الله رب العزت عبادات کې. او چې کله یې درنه دا توفیق واغستو، کله یې درنه خپله مینه واغستله، بیا به همدغه جسم به وي، همدغه ځواني به وي، همدغه مال او دولت به وي، خو د الله رب العزت د اطاعت او د الله رب العزت د عبادت توفیق به درته نه میلاویږي. نو که یو سړی وایي چې زما په زړه کې د الله رب العزت مینه قائمه او دائمه وي، نو دی به څه کوي؟ زیات نه زیات استغفار کوي. الله رب العزت فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبره زما بندگانو ته ووایا، هغه بندگان چې دوی په خپل ځان باندې ظلم کړی، زیاتې کړی، ګناهونه کړي دي، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږه، د الله د رحمت نه مه مایوسه کېږه. هر څومره چې تا ګناهونه کړي دي ته په صدق نیت سره توبه وباسه. الله رب العزت به هغه داغونه چې ستا په زړه باندې لګېدلي دا ټول به داسې صفا کړي لکه چې دا داغونه د سره ونه چې کله زړه دې صفا شو، الله رب العزت به په دې زړه کې خپله مینه او محبت واچي. چې کله ستا زړه د الله په مینه او محبت باندې آباد شو، بیا به د دنیا هیڅ یو غم، د دنیا هیڅ یو فکر تا نه غمجن کوي. او چې کله د الله رب العزت مینه راله دې زړه ته، بیا به ستا خپله اطاعت ته، ستا به خپله عبادت ته زړه کېږي. ستا زړه به غواړي چې زه عبادت وکړم، زه زیات نه زیات ذکر وکړم، زه زیات نه زیات تلاوت وکړم، زه زیات نه زیات نفلي او واجب او چې څومره اعمال او اقسام دي هغه ټول پوره کړم. نو لہذا الله رب العزت دپاره، د الله رب العزت مینې دپاره خپل زړه صفا کو په استغفار سره او په صحیح توبې سره. چې کله الله رب العزت مینه زما زړه ته راله، الله به ماله د عباداتو توفیق هم راکړي. الله رب العزت دې څه مو وویل څه مو واورېدل په دې باندې ماله او تاسو ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.